عمران خان یو ځل بیا د جیل نه ډیر اهم پیغام جاری کړی دی د بشرا بیبي حواله سره عمران خان سویل دی په دې پیغام کې دنه علاوه د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته او کارکونان دی د پر هم عمران خان یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی بل بشرا بیبي باندې جیل کې ظلم ولي کیږي پاغه باندې هم عمران خان یو ډیټیل ډسکشن کړی دی یو ډیټیل سره پیغام جاری کړی دی بل عمران خان دا هم ویلي دی چې په جیل کې زه هر قسم وخت تیرولو ته تیار یم په جیل کې زه ټول عمر تیرولو ته تیار یم خو کله به هم جوکاو نشما کله به هم ډیل اون کما نو عمران خان څه پیغام جاری کړی دی د جیل نه مکمل تفصیلا خبره پکاو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ سوري ها راځو چې د عمران خان د پیغام طرف لجی عمران خان ویلي چې زه ټول عمر جیل ته تیار یم ټول عمر په جیل کې تیرول شم خو جوکاوېدو ته نیم تیار چې زه جوکاو شم د دې خو بيخي سوال نه پیدا کیږي چې زه د مخې جوکاو شم او کوم ته هم دا پیغام ورکوم چې د ظلم خلاف کله هم تاسو مخ کته کیږي د ظلم خلاف کله هم مجوکاويږي د چې هر څومره ظلم وي په ما وکړي نو ظلم مخې دا ز نه جوکاويږم د دې ظالمانو مخې لا ز نه جوکاويږم او زبا ټول عمر په جیل کې تیر کما خو کله به هم ډیل اون کما دینه علاوه عمران خان د بشرا بیبي حواله سره هم یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی د بشرا بیبي حواله سره عمران خان ویلي دی چې په بشرا بیبي زکه ظلم کیږي چې کله د ما حکومتونو په هغه ټایم کې جنرال عاصم منیر چې کومه عہده واغینا لری کړل شوی او جی نو بیا جنرال عاصم منیر د زلفي بخاری په ذریعہ بشرا بیبي سره ملاقات کول غوښتل چې بشرا بیبي ور سره ملاقات نو کړي بشرا بیبي ول ویلو چې ز سیاست کې نیمه زه د عمران خان خزه يم صرف او ز سیاست نه نیم خبر ز سیاست کې انوالو نیمه نو ځکه وسره بشرا بیبي ملاقات نو کړو نو ځکه اوس پاغه باندې سختی کیږي او بل د دا کوشش هم دی چې بشرا بیبي ظلم باندې دای ما جوکاو کی دای ما رو غړدای بشرا بیبي باندې ظلم ځکه کوي چې ما په کمزور کی خو زه په دې نه کمزور کېږم بل عمران خان خپل لیډرشپ او کارکونانو ته دا پیغام را لېګل دي چې زه کوم ټویټ کوم په دما په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې ویا دما په فیسبوک پیجز باندې کوم ټویټ زما راځي نو هغه تاسو مخ کې ضرور شریک کوئ مخکې شیر کوئ ټویټ چې کوم زماوي په ټویټر باندې هغه ری ټویټ کوئ پوسټ زما په فیسبوک باندې شیر کوئ چې هغه میکسیمم خلکو لرسي چې زما आवाज ډیرو خلکو لرسي ځکه زما د आवाज د دباولو کوشش کیږي ما سره په جیل کې ملاقاتونه بند کړل شوی دي ما سره په جیل کې نو وکیلان ملاويږي نو زما فیملی ته اجازه وی چرته ډیر په مشکل باندې ملاقات کیږي نو مقصد د دې دار چې د زما आवाज بند کی خو زما आवाज به تاسو جوړیږي چې کم ټویټ کوم کم پوسټ کوم نو به تاسو شیر کوئ مخکې خلکو له به تاسو رسوي دا عمران خان خپل لیډرشپ او کارکونانو ته دا ذمہ داری ورکړی ده چې دا ذمہ داری د تاسو چې زما आवाज تاسو مخکې خلکو له رسوي نو په دې ویډیو کې دا اهم پیغام چې عمران خان د جیل نه جاری کړو ما به تاسو سره هم شریک کما د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام